څومره احادیث چې نقل لی رسول الله صلی الله علیه وسلم که اغا سلسله د سند رسیدلی دیتا چې دا خبره براه راست د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قول په عمل له موږ دې حدیث ته بمنګ وایو مرفوع حدیث کدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای د صحابي قول په عمل له نو بیا بمنګ وایو دا حدیث دی خو دې ته حدیث ته بمنګ وایو موقوف حدیث ورته وایو دریم نمبر مونږ داس د کول کدا د تابعی وینای تابعی ته رسیدلی نو بیا هغه ته مونږ وایو مقطوع حدیث هم ورته وایو بیا هم داس دکړه چې اسناد او متن کې څه فرق دی نو مونږ ول د حدیث هغه ایسا چې پاغي کې د سړو تذکرہ دغه ته سند وای او د حدیث هغه ایسا چې پاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول په عمل ذکر شوی دی براه راست هغه هدایات دي نو هغه ته سوی متن ورته وای نن ان شاء الله یو دوا د احادیث او قسمونه چې دي نو هغه بل زکو یو مونږ ویلو چې متصل حدیث هغه ته وی چې پاغي کې پمنس کې ټوله سلسله شاګرد د استاد نه هر استاد نوم اغستی چې ما د پلانی استاد پلانی د پلانی استاد هغه بیا د پلانی استاد هغه د پلانی استاد نه سبق یاد کړو نو چې د اخیره پورې کم سند رسیدلې په دې کې پمنس کې څوک نه پریوته مونږ ول دې ته متصل سند وایسا او بیا مونږ وی یو ته منقطع سند وای منقطع سند هغه ته وی چې باغې کې یو راوی په دې مینس کې چرته پاتې شوی نو داس بیا وته مونږ هغه ته مونږ وای منقطع څورته وای خدا منقطع کېدل د په سقوط د یو راوی باندې کېږي نه د یو راوی په غردېدو باندې کېږي نو دا سقوط د راوی کشوي په اول د سند کې نو دې ته مونږ سوایو معلق مرتوایو سو معلق او که فرض نو دې اسقاط ته مونږ بیا سوایو تعلیق به وتوایو څه ورتوایو تعلیق په دې وجه باندې کله چې یو حدیث امام بخاری ذکر کی په مینس کې راوی پاتې شنو وای دا تعلیقات د بخاری دی دا شری تعلیق دی نو معلق دی دا معلق کفرز کا دا یوی نو دې ته مونږ سوایو او کله کله دا د معلق ورته وي کدا د یو نډيري او کله کله ټول سند مستا خلق هدف کی او است برای راس اغم دغه وی سند وی دغه وی دا د حدیث هغه متن وی ٹھیک شو نو په داسې صورت کې چې کله راوی زغه کیږي نو که په اخر د سند کې دا حدیث نقل کېدو او په اخر د سند کې دا راوی لویدلو نو پکې نو دې ته بیا موږ سوایو مرسل معلق هم کم یو ته وایو چې په اول د سند کې راوی غردېدلې او چې په اخر د سند کې راوی غردېدلې هغه ته سوی مرسل ورته وي څورته وي مرسل او که فرض کدا دسی دا راوی یو نه دو راویان غردېدلې څه دو راویان په مېس کې نه نو بیا وته موږ سوی معضل ورته وي څه معضل بیا ورته سوی معضل ورته وي او دغه شانې که فرض کدا په دې مېس کې یو راوی غردېدلې خو په بیل ځای کې غردېدلې نو بیا دې ته موږ منقطع ورته وایو او کله کله دسی وشي چې یو راوی چې دی هغه د یو د خپل استاد په ځای د بل استاد نه خبره نقل کی نو دې ته بیا موږ سوایو تدلیس ورته وایو څورته وایو تدلیس ورته وایو کله داسې وشي چې په یو حدیث کې دا الفاظ د حدیث داسې ذکر شوي چې په بل روایت سره دا حدیث نقل شي نو دا حدیث بالکل داغه الټا راځي نو بیا ته موږ سوایو مضطرب حدیث ورته وایو سو مضطرب ګډ وډ شوی ورته وایو په دې وجه باندې کله د حدیث یو قسم دسی دا برسته بیا وایو چې صرف تاسو په مخ کې دا اصطلاحات د تصرف اړو مجستاسو په ذهن تراشي نور به ان شاء الله په ځان له کتاب کې هم وایو بیا چې کله سند د حدیث والا کتاب کله لولو بخاری مسلم
دغه شان ترمذی نسائی نو پای کې سند ټول ذکر نو پای کې پته لګي. نو د مسترب حدیث نه روست بیا مونږ یو بل اصطلاح استعمالو هغه ته مونږ وایو معنعن. څورته معنعن څه ته وایي؟ کله چې یو حدیث داسې ذکر شي چې د هغې په روایت کې دا راشي عن فلان قال عن فلان، پلان کې روایت کوي د پلان کې نه، نو دا عن ټکی پکې راغلی، نو په دې وجه باندې دې حدیث ته څه وایي؟ معنعن ورته وایي. څه معنعن یعنی دا په عن ټکي باندې نقل دی. دغه شانې د احادیثو په دې لحاظ باندې چې سړی کله زده کول کوي چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیرو خلکو نقل کړی که یو دوه نقل کړی، نو که ډیرو خلکو نقل کړی په هر زمانه کې، نو دې حدیث ته وایي متواتر ورته وایي. څه متواتر حدیث دې ته وایي چې یو حدیث یا یو عمل د پیغمبر داسې دی چې دا ډیرو صحابو نقل کړی په هر زمانه کې چې هغه د خلکو بالکل یقین ته غورځېدلی، نو دې ته وایي متواتر. لکه مثلا دا مونځ دی، مونږ چې مونځ کوو نو دا مونږ دپاره مونږ ودرېږو، مونږ ورله اودس کوو، نو دا ګوره تواتر دی. یعنې که دا په خولې باندې ته ووې او که ونه وې، نو دا چې کوم سړی مونځ کوي هغه ټول د دې نه خبر دی په دغه طریقه باندې مونځ کوي، نو دې عمل ته څه وایي؟ تواتر ورته وایي. نو هغه حدیث چې هغه ثابت وي په مسلسل نقل باندې، نو هغې ته څه وایي؟ متواتر حدیث ورته وایي. او که فرض که دا په منځ کې چېرته د تواتر د حد نه کم وي، نو بیا ورته څه وایي؟ خبر ورته وایي. څه خبر؟ نو خبر بیا په دوه قسمه دی، که دا د یو دوو کسانو دریو کسانو نه نقل نو بیا ورته خبر واحد وایي. څه ورته وایي؟ خبر واحد. او که دا د دریو نه زیاتو کسانو نقل کړو، دا یو حدیث دی خو درې کسانو بیل نقل کړی دی، نو بیا ورته موږ څه وایو؟ مشهور. د دریو نه واله د لسو پورې، د ایک نه واله د 3 پورې نقل شوی خبر واحد ورته وایي. د دریو نه واله د لسو پورې نقل کړی بیا ورته موږ څه وایو؟ حدیث مشهور ورته وایو. او چې دا ډیرو صحابو د ډیرو راویانو د ډیرو صحابو نقل کړی، نو بیا هغې ته موږ څه وایو؟ متواتر ورته وایو. نو که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د دغه په لحاظ سره د شهرت او د کثرت طرقو په لحاظ سره د حدیثو څو قسمونه دي، نو ته به ورته ووایې چې اول خو دوه دي. یو دا چې ډیرو د ډیرو نقل کړی، ډیرو د ډیرو نقل کړی چې د هغې په داسې اندازه را نقل شوی چې اوس د هغې خلاف چې نو هغه خلک نه مني، نو هغې ته څه وایي؟ تواتر ورته وایي. څه تواتر. او دغې حدیث ته څه وایي؟ متواتر حدیث ورته وایي. او که دا د ډیرو نه بلکې کم نقل کړی، 2 یا 3 یا 4 یا 5، نو بیا موږ دې ته څه وایو؟ خبر. خو خبر چې ورته وایو، نو که دا فرض کا د ایک نه واله د 3 پورې نقل کړی، نو موږ ته خبرې واحد وایو. که د 3 نه واله د 10 پورې کسانو نقل کړی، بیا ورته موږ کوم حدیث وایو؟ حدیث مشهور ورته وایي. څه مشهور؟ یاد شو؟ متواتر، مشهور او خبر واحد. کم قسمونه شو؟ متواتر، بل یو متواتر شو، بل خبر واحد. بیا په دوه قسمو خبر، بیا په دوه قسمو، یو ته خبر واحد، یو ته خبر مشهور. نو خبر مشهور کم دی چې څونه کسان نقل کی؟ د 3 نه واله د 10 پورې. او خبر واحد کم چې د 1 نه واله د 3 پورې نقل کی. نو د حدیثو څو قسمونه شو په دې لحاظ سره؟ 3: خبر متواتر، خبر مشهور او خبر واحد. یاد شو دا خبره؟ ها. اوس حدیث په بل حیثیت باندې مونږ زده کوو چې را د حدیث قسمونه په اعتبار د راویانو سره، په اعتبار د راویانو سره. ګورم تاسو په کور کې چې کومه ښځه یا کم سړی کم هلکه ډېرې خبرې کوي، خلک وایي هلکه داسې پړتېږي مړه په تندره مه وهه. دغه شانې یوه ښځه یا یو سړی چې په کور کې داسې وایي زما خیال دی چې بېګا داسې چل شوی، نو بل ورته وایي زما خیال دی پرېږده، صحیح خبره کوه چې چل شوی، نو هغه بیا وایي د صحیح پته راته نشته، نو پته ولګېده د دې سړي نه خبره څه کېږي؟ یېرېږي دی. دغه شانې چې کله قصه شروع کړي نو نه رښتیا داسې نه داسې بیا خبره کوي، نه زما خیال دی داسې نه وه داسې، نو د دې پته ولګېده چې دې سړي ته خبره په یادو نه پاتې کېږي. ټیک شوه؟ نو دا کمزوریانې دي. ښه، خبره په یادو نه پاتې کېدل دا هم کمزوري ده. دغه شانې په خبرو کې بجره دی ویل دا هم کمزوري ده. او دغه شانې په بدعاتو باندې او په ګناهونو باندې مشهورېدل دا هم کمزوري ده. نو په دې وجه باندې علما وایي چې کوم حدیث داسې راویانو نقل کړی
خبره ځان پوهېږئ هغه حدیث چې داسې کسانو نقل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې د دغې راویانو په سینه کې په هغې باندې د ضعف تهمت نه یې لګېدلی څه پې نه یې لګېدلی د ضعف تهمت پې نه یې لګېدلی نو دې ته څه وایي صحیح ورته وایي څه هغه صحیح حدیث هغې حدیث ته وایي چې دا صحیح صحیح خو موږ د غلط په جواب کې موږ صحیح وایو او یو د غلط په لحاظ کې نه یعنی د په حدیثو کې صحیح هغې ته وایي چې د دې راویان چې دي په هغې باندې د دروغو د بدعاتو د هیر او د تدلیس د دې دغه ورپکې په الزام پې نه یې لګېدلی یعنې په ده کې یو څو صفتونه وي عدالت یې پکې صحیح پکې عدالت یعنې دی عدل والی په ده کې یوه ملکۍ چې د هغې په وجه باندې د تقوا او مروت کې د نورو خلکو نه مشهوري دی ته عدالت ورته وایي دویم تام الضبط ورته وایي څه تام الضبط یعنې خبره یادولی شي خبره یادولی شي نو چې دا پکې دا خوی پکې نو بیا داسې راویانو حدیث ته بیا موږ څه وایو حدیث صحیح ورته وایو مطلب داسې به موږ وایو په صفحه نمبر 5 باندې چې تاسو وګورئ ستاسو په دې کتاب کې صفحه نمبر 5 باندې لاړ شئ نو هلته راځي يسمى الاعتبار فصل واصل اقسام الحديث ثلاثه صحيح وحسن وضعيف د حدیثو قسمونه په اعتبار د راویانو سره په څو قسمه شو په درې کم شو صحیح بل حسن او بل ضعیف نو صحیح څه ته وایي نو صحیح اوس لاړ شه پس صحیح صحیح ما اغی یثبتو چې ثابتېږي بنقل عدل په نقل کولو د عادل راوي تام الضبط چې هغه یادول پوره کولی شي غیر معلل او د اعلال والا نه ول شاذ او نه شاذ خبرې نقل کوي شاذ خبرې څه ته وایي شاذ خبرې هغه ته وایي چې هغه د جمهور یعنی د عرف مقابل ذکر کوي د عرف د رواج یوي او د بل خبره کوي نو اکثر کله کله د مليانو کې داسې مليان هم راشي چې دا د نورو مليانو نه بدل خبرې د دې لپاره کوي چې د خلکو توجه ځان طرف ته راوګرځي نو دې ته څه وایي دې ته شاذ ورته وایي نو وایي صحیح حدیث ما هغه دی یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل وشاذ یاد شو فإن كانت هذه الصفات کدا صفات په یو سړي کې وواله وجه الکمال والتمام د پوروالی او په اتمام سره نو فهو الصحيح لذاته دې ته څه وایي صحیح لذاته وإن كان فيه نوع قصور ووجد ما يجبر ذلك القصور من كثرة الطرق فهو الصحيح لغيره مطلب دا دی صحیح دوه قسمه شو بیا صحیح څه ته وایي ما يثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل او ولا شاذ دای تعریف شو خدا تعریف د صحیح دوه قسمه صحیح یو صحیح هغه چې دا په خپل باندې صحیح لذاته هغه چې په هغه کې دا صفات په وجه د کمال او د تمام موجود وي بیا د سوی صحیح لذاته او کده شي چې په یو سړی وته د راوي ته سوی عادل ورته وي خو بل ورته نه وي خدا بیا ډیر خلک ذکر کین د ډیروالي د وجنه دا بیا صحت ته ورسینو بیا وته صحیح لغیره وته وي صحیح لغیره وان لم يوجد او کدا صفاتونه پکې پورا نه عدل پکې پورا نه یا تام الضبط نو یریدل ته کېدل یا غیر معلل په دې باندې معلل او علال پکې پیدا کو یا شاذ روایت به نقل کول نو بیا دا روایت اگر چې د نقل کړي دی د تکړه خلکو نه خو دې ته بیا موږ سو وایو حسن وته وایو سو ته وایو حسن سورت وایو حسن نو حسن څه ته وایي ما فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلا او بعضا ما فقد چې ورکشي فيه په دې کې الشرائط دا شرایط المعتبرة دا معتبر شرایط په صحیح چې په صحیح کې کم شرایط عدل دویم تام الضبط دریم غیر معلل او دریم شاذ د څلورو صفاتونو کې پکې یو شرط شي ورک شي نو دې ته بیا سوی حسن ورته وي څه ورته وي
حسن بیا دیتا حسن حدیث حسن ورته وي څه ورته وي حدیث حسن اوس دا حدیث حسن کله لذاته او کله لغیره حسن لذاته هغه حدیث ته وي چې هغه څه شرایط معتبر شرایط کې پکې یو څه شوی ورک شوی پکې خو که فرض کا یو حدیث دسی چې د هغې په راویانو کې دا صفت چې دی دا پکې بالکل ورک شي نو بیا ورته څه وایي بیا ورته وایي ضعیف ورته وایي څه ورته وایي ضعیف چې داسې صفتونه پکې ورک شي بیا ورته څه وایي ضعیف ورته وایي یاده شو ورته خبره خو که فرض کې یو حدیث ضعیف دی خدا بار بار بیل خلک ذکر کی درې څلور روایتو باندې نقل شي خو د دې نقل کېدو باوجود چې نو مضمون یې وي نو بیا ورته خلک وایي دا اوس د ضعیف نه کم طرف ته لاړ حسن ته لاړو خو حسن لغیره څه شو حسن لغیره یاده شو دا خبره اوس مونږ حدیث په درې قسمه باندې یاد اول په اعتبار د روایت سره مونږ یو دا چې متواتری یعنی ډیرو کسانو د ډیرو نه په هر وخت کې نقل کړي په هر وخت کې ډیرو د ډیرو نقل کړي هغه ته سوې حدیث متواتر او یو هغه چې په هر وخت کې ډیرو نه نقل کړي کم نقل کړي یعنی یو نواله د لسو پورې په دې مینس کې نو دې ته خبر ورته وي خو د یو نواله د دریو پورې کسانو نقل کړي نو بیا دخل خلک سوې حدیث خبر واحد او ګر دریو نه لسو پورې دین نقل کړي بیا د خلک سوې حدیث مشهور بیا موږ یو بل اعتبار سره د حدیث قسمونه یاد کړه چې په دې اعتبار سره چې یاره د دې حدیث نقل کوونکي چې کوم دي راویان دا څنګه خلکو نو د په اعتبار د راویانو سره دا بیا په دوه قسمه دی یو ته وایو حدیث صحیح یو ته وایو حدیث په درې قسمه دی یو ته وایو حدیث صحیح یو ته وایو حدیث حسن یو ته وایو حدیث ضعیف نو صحیح څه ته وایي چې هغه ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ چې ثابتي په نقل د عادل تام الضبط غیر معلل او شاذ کدا صفتونه پکې په والا وجه الکمال نو دې ته به موږ وایو حسن صحیح لذاته وان كان فيه نوع قصور ووجد ما يجبر ذلك القصور من كثرة الطرق وكفرض کا پدې کې چرته سلک قصور راغلو د صحیح ته نه رسیدو نو بیا وته موږ وایو کفرض کدا په دوه درې طریقو بیل نقل شو بیا به وته موږ وایو صحیح لغیره یا شو خبره د صحیح په مقابله کې بیا ضعیف دی ضعیف هغه ته وایي چې پاغي کې دا صفاتونه پکې ورک شي ما فقد فيه نوع قصور ما فقد فيه شرائط المعتبره دا معتبر شرایط چې کوم دا پکې نه نو چې دا پکې نه بیا د سوې ضعیف ورته وي خو کدا ضعیف حدیث په مختلفو طرقو باندې نقل شي نو بیا ته موږ وایو حسن لغیره یاد شو دا خبره زدا د نن ورځې تاسو سبق شو د حدیث متواتر ذکر او حدیث متواتر حدیث مشهور او حدیث فرد یا خبر واحد او بیا دغه نرسته د په اعتبار د راویانو باندې نقل ک دا ذکر چې حدیث په درې قسم دی یو توای صحیح یو توای ضعیف او یو توای حسن صحیح هغه ته وایي چې هغه د راویانو نقل کړي چې هغه مشهوري په عدل باندې مشهوري په پوره تام ضبطي باندې اعلان پکې نه علت پکې نه او شاذواله پکې نه او ضعیف هغه ته وایي چې پای کې دا شرایط شي ورک شي خو چې کله یاد شو درته خبره صحیح او حسن او ضعیف هم یاد کو صحیح هغه ته چې پای کې شرایط د راوی د نقل ذریعہ پکې صحیح پورا موجود دي چې عدل علی دې پکې تام ضبط پکې او ذوب د علت او ذوب د شاذ ور پکې نشته دې سوی صحیح او که فرض کا پدې کې چرته یو سلب غوند فرق پکې راشي پورا خو نه ورک شي خو سلب پچا باندې الزام ولګي یا پر تام ضبط الزام ولګي چې دا تام ضبط نه دی یا دا چې دا عادل نه دی یا دا چې د اعلان پکشته یا علت پکشته یا دا چې د شاذ روایت نقل کړي نو بیا وته خلک سوې بیا وته حسن ورته وي خو که فرض کړه شرایط پکې ورک شي بالکل یعنی چې کمزورواله پتا مضبط او بدی صفاتونه کې راشي بیا وته سوې حسن خو کدا صفاتونه پکې ورک شي بیا وته سوې ضعیف ورته وي یا څه خبره ها خدي دا تاسو د دې زغه سبق شو اوس دا حدیث د الفاظ صرف ویم چې تاسو ته یو قسم شروع وشي دا کومه مقدمه چې ده
راوړو ایسه په نمبر 11 بسم الله الرحمن الرحیم. د هر کتاب چې شروع کې کنا نو دا غي نه مخ کې د الله نه مدد وغواړه. په خپل بخواریم کې خدای الله نه مدد وغواړه. د الله نه بس وغواړي ها مدد بغواړي. د الله نه چې مدد غواړي نو څنګه مدد بغواړي؟ د الله نه مدد څه غواړي چې یا الله دا کتاب په ما باندې هم وایا یاد راته هم کا او په دې باندې د عمل توفیق هم راکا. الحمدلله ټول ثنا صفاتونه ثابت دي الله لپاره. دا چې شروع کوو د دې نه مخکې د الله نه دعا غواړو څنګه وایو؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر علي هذا الكتاب. ربي يسر ولا تعسر علي هذا الكتاب وتممه بالخير. ربي يسر علي هذا الكتاب ولا تعسر علي هذا الكتاب وتممه بالخير. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کتاب چې شروع کیږي نو په سر کې به بسم الله لازمي. ولی ځکه دا کتاب ویل ذکول او بل تخودل داخه کار دی او حدیث کې راځي چې کم کار او هغه خی بغیر بسم الله نه شروع شي د الله طرف نه پکې بیا څه نه برکت پکې نه. نو بسم الله په اول سر کې رااله. دغه شانې حمد هم په بل حدیث کې ذکر دی چې د هر خیر د کار نه مخکې سوال پکار دی حمد ویل پکار دی. په دې وجه باندې دواړه پکې ذکر دي. الحمد ټول ثنا صفاتونه لله ثابت دي الله لرا رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی. اکمل الحمد کامل صفت ز صفت کوما الحمدلله ټول صفت الله له ثابت دي. څنګه صفت؟ اکمل الحمد پورا حمد على كل حال په هر وخت. والصلاه و درود دی والسلام و سلام دی. کم سلام؟ الاتمان هغه پورا څه صلات و سلام. هغه صلات و سلام چې هغه پورا صلات و سلام دی. هغه سلام دی دما على سید المرسلین و مشرانو د پیغمبرانو باندې. کلما ذکره الذاکرون کلم چې ذکر کوون کې خلق وکلما وکلم چې غفل شي عن ذکره د ذکر د دین الغافلون غافل خلق. اللهم صل على محمد. یا الله زما درود ولېږه په محمد علیه السلام باندې وعلى آله په آل دغه باندې وسائر النبیین او په نورو پیغمبرانو باندې وآل کل او په آل د هر یو پیغمبر وسائر الصالحین او د پاتې نورو نیکانو خلقو. نهایت ما دومره ډېر درود چې ينبغي ان يسأله السائلون چې مناسب چې سوالګری د قشانه درود وغواړي نو دسي درود لګم په پیغمبر باندې. نو الحمدلله ټول ثنا صفاتونه ثابت دي الله لرا رب العالمین چې رب العالمین دی. اکمل الحمد پورا حمد علی کل حال په هر حالت کې. والصلاة درود دی والسلام سلام دی علی تمان یا پورا علی سید المرسلین پیغام مشر د پیغمبرانو باندې. کلما ذکره کلم چې ذکر کوي دا ذاکرین وکلما غفل او کلم چې غافل شي عن ذکره دا غیر د ذکر نه الغافلون. اللهم صل علیه الله پاک باندې سلام او درود ولېګا وعلى آله دا په آل باندې ولېګا وسائر النبیین او پټولو پیغمبرانو
و آل کل آل کل او په آل د هر یو وسائر الصالحین او په نور نیک عمل باندې نهایت ما دمر ډیر درود چې ينبغي چې من پکاري ايساله جو غواړي دا السائلون سوال کوونکی خلک الحمدلله دا چې کله دغه کې نو دا خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي نو دا یاد ک الحمدلله ټول سناسبت ثابت دی الله لرا نحمد حمید يحمد نحمده منګه حمد بیانو دغه الله ونستعينه منګه مدد غواړو دغه الله نه ونستغفره بخنه غواړو دغه الله نه ونعوذ بالله من پناه غواړو د الله سره من شرور انفسنا د شرونو د خپل ځان نه ومن سيئات اعمالنا او د خپل ګندو عملونو من کم سړی چې يهده هدایت وکړي دته الله والله تعالی فلا مضل له نشته څوک گمراه کوونکی ده ومن کم سړی چې يضلل الله بلاری کی فلا هادي له نشته هدایت کوونکی هغه ته واشهد ذا گواہی کوم الله اله الا الله جنس عبادت قابل مگر یو الله ده شهادتا دس گواہی کوم تكون جشي للنجات د خلاصي زماده پارا وسیله وسیله ولرفع الدرجات او درب دوجتوالي د درجات د پارا شي کفیله یو کفیل واشهد ذا گواہی کوم ان محمدن چې محمد علیہ السلام عبده د الله بنده دی او رسوله د الله رسول له الذي هغه رسول بعثه چې دی الله لګلې بس ته دا یاد شو دی واړو تاسو ته پوښتنه کوي چې په کوم نه پوهیږئ تاسو کوئ